کومو مسایلو چې امت ته ضرورت دی نه تاسو په هغې باندې پوهېږئ نه په هغې باندې ټاکولو دپاره مختلف فتوی دي کله ورته ټاسک میلاویږي زموږ درخواست دی د عامو خلکو چې د دې دین نه نور مذاق ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو مرغے لڑانے کا شوق تھا اب ٹی وی یوٹیوب پر مولوی لڑانا نئی انٹرٹینمنٹ ہے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنا مظلوم دین ہے جو کن لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے جن کو نہ اپنی عزت کا خیال ہے نہ دین پر پہنچانے والی کی خدا ان لوگوں کو ہدایت دے کہ اپنے مقام کو سمجھیں دا یو ټویټ دی د یو کمیډین شفاعت علي نومې دی د افسوس خبره ده چې یو کمیډین ته دا احساس وشو چې زموږ دین څومره مظلومه دی او د کومو خلکو په لاس کې ورغلی دی او د مولیانو په مخ یو زورداره څپېړه ورکړې ده که دوی ته دا احساس یو په دوی کې لږ شعور او سوچ او فکر وکړي دې خبرې ته په کوم الفاظو کې دا خبره وایي په یو زمانه کې به خلکو بانګیان جنګول او دا یو انټرټینمنټ و خلکو به دې نه مزه اخیسته نو هغه زمانه تېره شوه اوس خلک په یوټیوب باندې او په ټي وي باندې هغه انکران مولیان راغواړي د مختلف مسلکونو او جنګوي او هغې نه مزه اخلي نو وی خلک خو د هغې نه مزه واخلي یو انټرټینمنټ ترې واخلي خو دین اسلام ته څومره نقصان ورسوه دین اسلام سره یې څومره ظلم وکړو نو احساس راته وشي څومره لوی مظلوم دین دی نو نو ته د خپل عزت خیال شته چې څومره بېعزتي کېږي د هغې فکر دوی سره نشته او نه د هغې هستۍ فکر دی ورسره چا چې موږ ته دا دین را رسولی څومره سختۍ برداشت کړي دي او موږ ته یې دا دین را رسولی دی خو دا هغه مولیان دي که دا پوسټ هغوی ته ورسېدو نو په ځای د دې چې دوی د دې خپلو کرتوتونو باندې سوچ وکړي ټول اول به هم په دغې سړي باندې د کفر فتوی لګوي چې ستا خو ګیره نشته ستا خو د دین سره تعلق نشته ته په دین څه پوهېږې ته په مولیانو پسې خبرې کوې ته ګستاخ یې ځکه چې دا دین د دوی د پلار دی د دوی د پلار جاګیر دی چې دوی څه کوي دوی ته اجازت شته که دوی د دین خپل د سوچ مطابق تشریح کوي که دوی څوک د دین نه وباسي که دوی څوک په دین کې داخلوي که په چا د کفر فتوا لګوي که په چا د ګستاخۍ فتوا لګوي د دوی ته اجازت دی ځکه چې د دین د دوی جاګیر دی او زموږ په ذهنونو کې دا خبره دوی اچوله چې بس دا دین د مولا دی او په یو بل پسې لوګیا کېدل یو بل ته د کفر فتوی لګول دا مولیان چې په یو بل پسې خبرې کوي دا بیا نه د مولا ګستاخي ده نه د دین نقصان دی خو که یو بل کس په مولا باندې په ځای تنقید وکړي یو عامي کس چې دا ځای کې ته غلط یې نو مولا ګستاخي وکړه او څوک چې د مولا خلاف خبره وکړي نو هغه ګمراه دی او ښځه پرې طلاقه ده او په نکاح تجدید دې وکړي خو که یو مولا په بل مولا د کفر فتوا لګوي یو مولا بل مولا ته کذل کوي نو نه هلته کې بیا تجدید نکاح شته او نه د ښځې طلاق شته هېڅ هم نشته د دین اسلام نه مذاق جوړ کړی دی او د خپل خېټو د ساتلو د خپل خېټې ډکولو دپاره مختلف فتوی دي کله ورته ټاسک میلاویږي د فتوو او کله د خپل خېټې په خاطر یوټیوب چینل یې جوړې کړي دي یو بل ته کنځل بدې ردې ورکوي ادبي کنځل یو بل ته کوي خو کوي چې ویوز زما راشي او زما خېټه ډکه شي ماته زیات ډالر راشي او کله په ټي وي شوګانو باندې هغه کوم انکران چې د خپل ویوز دپاره د دې مولیانو استعمال کوي نو د خدای خاطر وکئ دې مولیانو ته زموږ درخواست دی د عامو خلکو چې د دې دین نه نور مذاق مه جوړوئ او دا هغه دین نه دی کوم چې نبی علیه صلات وسلام موږ ته پیش کړی دا هغه دین نه دی کوم چې صحابه کرام موږ ته را رسولی و تاسو چې کوم دین بیانوئ ستاسو د وجې ډېر خلک د اسلام نه متنفره شو نوی نسل الحاد طرف ته روان دی بېدینۍ طرف ته روان دی قادیانیت طرف ته روان دی پرویزیت طرف ته روان دی او د هغې د روکتام دپاره هېڅ طریقه کار نشتي تاسو که لګیا یې نو په دې باندې جنګ کوئ چې مړي اوري نه اوري او په قبر کې عذاب شته یا نشتي او لاسونه به ښکته تړئ یا بره تړئ کومو مسایلو چې امت ته ضرورت دی نه تاسو په هغې باندې پوهېږئ نه په هغې باندې سوچ کوئ دا کوم مناظره باز مولیان چې د هغوی خبره کوم حق پرست علما نه یادوم دوی په دغې خبرو نه پوهېږي کومو چې امت ته ضرورت دی چې د الحاد خلاف
تیاری وکړي او امت تیار کړي، یا د قادیانیت خلاف، د پرویزیت خلاف، کومې چې غټې غټې فتنې دي د هغې خلاف. خو نه، دوی د خپل بازار ګرمولو دپاره، د خپل دوکاندارۍ چمکولو دپاره هغه مسایل څېړي چې په کومو کې د خلکو انټرسټ وي او په کومو باندې دوی ته ویورشپ میلاویږي او په کومو باندې دوی د مسلک تقویت میلاویږي چې زما مسلک مخکې شي او خلکو ته پته ولګي چې دا غټ ملا دی. خو دوی به دا چېرته ونه کړي چې د دین اسلام چې کوم خلک اعتراضات کوي د هغوی جواب وکړي. نو الله دې وکړي چې یا د دې مولیانو ته الله هدایت ورکړي یا چې دا ځمکه پاکه کړي. والسلام.